دا څوک په ځان تنقید نه ګڼي چې دی په ما تنقید وکړو، په فلاني وکړو، په فلاني وکړو. اصل کې دا چې د خلکو عام ذهن دغه دی، فرقواریت دی. نو که زما استاد کې څه کمی راشي بالفرض او پای باندې څوک تنقید وکړي نو زه پرې خفه کېږم، اگر چې تنقید صحیح وي، یعنی باید تنقیدونه صحیح وي. خو چونکې انسان فرقه پرست شوی دی نو دی هغه صحیح تنقید نه برداشت کوي. زه برداشت کوم الحمدلله، په خپل ذات هم برداشت کوم. دا توفیق الله الحمدلله مال راکړی دی. او ډېر داسې خبرې شته چې خلکو د هغې تنقید کړی دی، ما د هغې تحقیق بیا کړی دی، ما د خپلې غلطۍ اصلاح کړې ده الحمدلله، او د هغې اعلان مې هم کړی دی. دې ممبر باندې هم ډېر مسایل منلي دي او کتابونه چې څوک ګوري ته وپته چې ما ډېرو اقوال نه رجوع کړی ده. زه فرقه پرست نه یم. خلکو له پکار دی چې خپل فرقواریت په مونږ نه راتپي. دا خلکو مرض دی چې کوم ځای سبق ویلی دی بس ورته سړی ښکاري، بل څوک ورته سړی نه ښکاري. چې کوم مذهب کې دی صرف خپل مذهب ورته ښکاري، د بل هغه ورته نه ښکاري. تپوس دا کړی شوی دی چې د یو پارټۍ مشر چېرته کې نکاح به تړلي او پای کې کجورې نوستې دي. تپوس څوک کوي چې دا اصل نوستې دي، وایي دا سنت دی. اوس موږ نه اصله تپوس کوي لکه بل چا نه تپوس چې هغه ډوک پوک کولی شي. موږ له په دین کې ډوک پوک نه راځي. موږ خو صاف خبره وکړو دا جایز یا ناجایز. بیا یو پکې لګېدی نه پکې دیوبند یو صاحب هغه کار را لېږلی دی چې هغه هم دا چل کړی دی. ته ما یې ګوره په دین کې مونږ چې کوم اصول وایو د فقه نو په هغې کې مونږ ته دلایل د شریعت څلور ښودلي دي. په کې دیوبند او پنجپیره او شاه منصوره او رستم او هوسۍ او ګلیاړه نه نشته. څلور اصول دي په کې څلور. د یو څیز د جواز او عدم جواز دپاره اول قرآن مجید کتل دي، بیا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل دي، بیا اجماع د صحابه کرامو، او هغې نه وروسته یو قیاس صحیح چې د درې اصولو نه مستنبط وي. هر ځای قیاس دی خو چې صحیح قیاس وي. اوس په دې کې خو نه دغه پاټۍ والی شته او نه پکې دیوبند والی شته. هر چا له پکار چې دغه اصول خپل کړي. دې سلسله کې درې احادیث دي. چا سره که زما کتابي منتخب علمی مکاتیب په کې 86 نمبر خط کې 2011 کې ما چا تپوس کړو، هغه وخت کې ما دا جواب کړو او دا تفصیل یې کې ټول شته. دې کې درې احادیث دي. دا درې واړه احادیث دا د امام بیهقي کتاب دی. دا خلک ډېر خوشحاله دي. یو پکې خاندي را خاندي چې د مولانا د عمل نه خلکو ته د سنت پته ولګي. افسوس ته ډېر افسوس خبره. پکار دی چې دا مشران دا خپل کشران د دې قسمه خبرونه منې کړي. دا سنت نه دی. سنت چې نو پکار دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل کې ښکاره شي که نه. دې سلسله کې چې کوم درې احادیث دي، لومبي حدیث په باره کې امام بیهقي لیکي، یو راوي یې لیکي چې ابن سیف العبدي بصري عنده غرائب، د ناشنا ناشنا څیزونه دي ورسره. دا ذوق باندې دلالت کوي. اول لومړی حدیث یې خو په دغه رد کړی دی. بیا دویم حدیث یې لیکلی دی نو په هغې کې لیکلي چې دی کې عمر بن علي راوي دی او عمر بن علي راوي هغه متهم دی، بدنام دی په کذب دروغ باندې. ونسبه الى وضع الحدیث او دی منسوب کړی دی خبرې ته چې دی احادیث د ځان نه جوړوي. دویم حدیث هم ثابت نشو. او دریم حدیث کوم چې د سیده عایشه نه نقل دی بل دریم نو هغې باره کې لیکلي دي چې مجهول د دې روات چې کوم دی هغې مجهول دي. نو بیا آخر کې څه فیصله کوي؟ ولا یثبت فی هذا الباب شیء. دا 288 صفحه ده. سنن کبرا د بیهقي 288 صفحه او جلد نمبر 9 چې ولا یثبت فی هذا الباب شیء. په دې کجورو نستو کې دې لپاره د باب څه یې خره باب ته وګورئ که نه. باب ما جاء فی الانتصار فی الفرح. خوشحالی کې یو سړی کجوري نولي نو څنګه چلوي؟ باب هم دغه یې خره. په دې وایي چې په دې باب کې څه شی ثابت نه دی. یعنی عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت دی،
او نه دا قسمه حدیث ثابت دي. نو عوام علم دا پکار دی چې هغې له داسې حدیث مخې له راشي مهرباني دې کوي د حدیث د عالم نه یې تپوس کوي. مونږ چې کله نه مشکات ویلو هغې کتاب کې ما دا لیکلي دي چې کله مونږ مشکات ویل نو مونږ ته استادانو ویل چې دا سنت دي. ما په هم ډېره موده عمل کړی په خپله مې کوي کې ما ټول تفصیل لیکلی خو چې بیا کله ما نه تپوس وکړی شه ما تحقیق وکړل زه پوه شم چې زمونږ د استادانو تحقیق کمزور و. دا مشکات کې حدیث دی اصل کې اڑان خود صرف تر مشکات پورې دی او ښودونکي استاد چې کوم دی هغې غریب ته هم څه اندازه نشته دی پته نشته دی د امهات الکتب نه بې خبره دی صحیح بخاري مسلم دغه نه ناواقف دی.